زما عزتمند ورونو مسلمانانو تاسو وینئ په د اسکرین باندې کومه ویډیو چلیږي دا کسان راولاړ شي داسې کودایي وکاږي او بیا دا لرګي کې واچوي تیل باندې واچوي او اور ورکړي چې کله دا سکاره شي سکروټې ځینې جوړې شي نو بیا هغه کس چې پر کم کس باندې دعوه شوې ده چې یا ده غلا کړې ده یا ده یو داسې غلط کار کړی ده نو د هغه د ګناه ثابتولو طریقه دوی داسې کوي نو بیا پر دې اور پر دې سکروټو یې تېروي نو چې کله هغه پښې وسوځل شي یا کالي ور واخلي یا پښې تڼاکې شي نو بیا دغه کس ګناهګار وي نو بیا دغه کس غل وي یا دغه کس یو داسې ګناه یې کړي چې دوی کومه ګناه دوی پر ده باندې دعوه کړې وي نو هغه دوی ثابتوي په دا طریقه باندې او چې کله بې ګناه وي نو د دوی په قول باندې وایي دا دغه روغ ته راوځي نو داسې کول دا غلط کار ده دا غلط رواج ده دا پخوا د بلوڅانو رواج و اوس پښتنو ته هم را رسېدلی ده دا ویډیو چې تاسو وینئ دا د پښتنو علاقه د رولایو خواته یوه علاقه ده نو په هغه کې دا څو ورځې مخته داسې یو کس یې په دې اور باندې داسې تېروئ نو په شریعت کې دا کارونه نشته دا د شریعت خلاف دي په شریعت کې مدعی او مدعی علیه باندې پر دوی دواړو پر یو باندې ګواهان او پر بل باندې قسم ده او دا رقم که چیرې په دغه کې داسې ثابت شو ګناهګار ثابت شو د دې په قول باندې نه دغه شیانو ته قانون اعتبار ورکوي نه شریعت اعتبار ورکوي نو داسې کول دا صحیح کار نه ده په دې کې بې ګناه کس هم خیزي نو وداسې بې ګناه کس روان وي دغه پښې ور واخلي نو بس هغه دا غلا کړې ده نو هغه بس دا ګناه کړې ده نو دوی داسې یو طریقه جوړوي دا سراسر غلط ده دا د شریعت خلاف ده په شریعت کې ما درته وویل دوه ګواهان پر یو باندې او پر دا بل باندې یو قسم ده مدعی او مدعی باندې څه ده ګواهان او قسم ده لیکن دلته یو شی هم نشته ښه حاجیان ښه صوفیان ښه سپینې لنګوټې د سنت لنګوټې په سر وي نو دا ورته ولاړ دي نو خلک په اور باندې تېروي دا ثابتوي ستا دا غلط کار کړی دی او که د نه کړی نو دغه ته نه شریعت اعتبار ورکوي او نه قانون اعتبار ورکوي نو داسې کارو څخه ځان وساتئ خاص کر بیا دا مشران داسې فیصله مه کوئ